Cyanobacteria and Structure of Bacteria, Class First Year Biology, Chapter 6 Prokaryotes, Lecture 4, Total Lecture 18. Cyanobacteria لومبی سل چې کوم په ارث سرفیس باندې جوړ شو نو هغه به خوراک کو په ارګینیک میټر باندې د ماحول نه بیا غسته ارګینیک میټر کې راځي کاربوهایډریټ پروټین نیوکلیک اسید او لیپیډ بیا هغه ارګینیک میټر په انوایرنمنت کې کم شو نو د هغه ارګانیزم چې کوم دی توجه لاړه د ان ارګینیک خوراک طرف ته نو په هغه سل کې دنه پیګمنټ پیدا شو چې هغه ته کلوروفیل پیګمنټ ویل کیږي او د هغه پیګمنټ په وجه باندې د نور شعاع کیپچر کېده او د هغه په وجه باندې د کاربن ډای اکساید او H2O ترمنځ باند جوړېدو چې دا دواړه ان ارګینیک دي او د دې نه به جوړ شو ګلوکوز چې هغه ارګینیک دی او پای کې به ریلیز کېدو اکسیجن نو چې کله سیانو بکټریا فوټوسنتھسس نو شروع کړي نو په هغه وخت کې په ماحول کې چې کوم کې چاپیر انوایرنمنت دی پای کې اکسیجن کنسنټریشن 1% او د دې د فوټوسنتھسس په وجه باندې چې پای کې اکسیجن ریلیز کېدو نو د انوایرنمنت کې د اکسیجن کنسنټریشن شو 21%. اوس دا چې کوم بوټي دي انسانان دي یا نور تمام څومره جاندار دي نو دا موږ سره په هغه ماحول کې اوسېدي شي چې کوم کې د اکسیجن مقدار 21% دی نو د نن نه 2 بلین کاله مخکې د سیانو بکټریا د وجنه دا تمامه زندگی چې کوم دی نو په ارث سرفیس باندې پاسبل شو د هغې د فوټوسنتھسس پروسس د وجنه بل موږ سره چې کوم د اکسیجن کیپاسټي په اټماسفیر کې سیوا شو نو اکسیجن اوزون لیر جوړ کو او هغه اوزون لیر په وجه باندې د نور نه چې کوم الټرا وایلټ شعاګانې دي نو د هغې ځمکې ته راتلل بند شو ځکه چې هغه اوزون لیر به ابزارب کولو نو د نور هغه چې کوم زیاتې انرژي والا شعاګانې دي چې هغه پروټین او تمام ادر مالیکول د لیوینګ باډي ډیمیج کوي نو د هغې نه محفوظ شو د اوزون لیر د وجې نه او اوزون لیر موږ سره جوړ شو د سیانو بکټریا د فوټوسنتھسس د وجې نه په سیانو بکټریا کې ناسټاک یو ممبر دی چې هغې په موږ سره د اټماسفیر وال چې کوم پری نایټروجن دی د هغې فکسیشن کوي یعنی هغه کمپاوند ته کنورټ کوي. سټرکچر اف بکټریا کیپسول دا د بکټریا سټرکچر یوه حصه ده دا د بکټریا د ټول نه بهر طرف ته یو تخت چې د بکټریا سیل ته حفاظت ورکوي ته کیپسول وایي دا موږ سره سټیکی دی یعنی اټیچمنټ کوي سیدونو پورې نښلي دا د جل په شکل کې دی او دا موږ سره مشتمل دی په پولیسیکراید او پروټین باندې او چې کوم په بکټریا سیل باندې دا موجود وي ته کیپسولیټډ بکټریا ویل کیږي او دا د بکټریا سیل محفوظ کوي د ډی هایډریشن نه یعنی د اوبو چې کوم کمی دی هغه بکټریا سیل ته رانشي د هغې نه بچ کوي چې کله دا کیپسول د بکټریا سیل ته کلک او پوره اټیچ نه وي بلکې لوز اټیچ وي نو هغې ته بیا ګلایکو کیلکس ویل کیږي. سیلوال دا د بکټریا سیل ته حفاظت ورکوي او دا د بکټریا سیل ته یو خاص قسمه شکل ورکوي د بکټریا سیل چې کوم سیلوال دی هغه د پیپټیډوګلایکین نه جوړ دی او پیپټیډوګلایکین په خپله کاربوهایډریټ او پروټین مالیکول دی. اوس دا چې کوم د بکټریا سیلوال دی دا ډیر زیات مختلف تخ باندې مشتمل دی چې پای کې د دې د تخ د یو بل سره تبدیلی د وجې نه یو ساینټسټ هانس کرسچین ګرام د دې دوه ټایپ چې کوم دی نو د سټیننګ ټیکنیک په ځای سره معلوم کړو په 1884 کې هغه بکټریا په دوه ګروپونو کې تقسیم کې یو ګروپ ته ویلي ګرام پازیټیو بکټریا او بل ګروپ ته ویلو ګرام نیګیټیو بکټریا. ګرام پازیټیو بکټریا هغه دي چې کله دې ته بلو پرپل او سره کرسټل وایلټ کلر ورکړي او الکوهول سره بیا ووینځي واش آوټ کې نو د هغه بکټریا نه رنګ لاړ نشي نو دې ته بیا ویل کېږي ګرام پازیټیو. ګرام نیګیټیو بکټریا هغې ته ویل کېږي چې کله مونږ د کرسټل وایلټ رنګ په بکټریا سیل باندې واچو او د هغې نه پس بیا په ایتایل الکوهل سره ووینځو او رنګ ته نه لړ شي نو ته ګرام نیګیټیو بکټریا ویل کېږي. اوس دې ډایګرام کې چې کوم د سټینډینګ ټیکنیک یې ښودلی دی نو دا څلور سټیپه دی په دې لومبي سټیپ کې چې کوم دی د بکټریا د پاسه کرسټل وایلټ کلر اچولی دی او دا سلایډ دی باندې بکټریا موجود دي تمام بکټریا چې هغه سرکل شیپ کې دي او کراټ شیپ دي هغې هغه کرسټل وایلټ کلر اغوستی دی. په دې دویم سټیپ کې چې کوم دی دې باندې آیوډین اچولی دی او هغه کرسټل وایلټ کلر بکټریا پورې فکس شوی دی. بیا په دریم سټیپ کې چې کوم دی نو ایتایل الکوهل یې اغوستی دی
او هغه دغه بکټیریا د پاسه اچولې دي، نو چې کوم ګرام پازیټیو بکټیریا دي نو د هغې رنګ برقرار پاتې شي چې په دې کې دلته کې په دې ډایګرام کې دا سرکولر شیپ دي، او چې کوم راډ شیپ بکټیریا دي د هغې نه رنګ تللی دی د دې ایتایل الکوهل په وجه باندې. ځکه د دې نه مخکې چې کوم دا سلایډ دی نو دې کې دا د پرې راډ شیپ بکټیریا د دې کرسټل وایلټ کلر او دې سلایډ کې اوس کرسټل وایلټ کلر نشته، دا د دې له وجې نه چې دا موږ سره ایتایل الکوهل سره د دې نه رنګ لاړو. اوس بیا دا چې کوم سپرنین والا رنګ دی په دې څلورم سټپ کې دې ته ورکړی دی، نو چې کوم ګرام پازیټیو دی هغې رنګ نه دی اغوستی، او چې کوم ګرام نیګیټیو دی نو هغې دا ریډ کلر اغوستی دی، ځکه چې د ګرام نیګیټیو نه په دې تر سټپ کې چې کوم دی نو د ایتایل الکوهل د وینځلو په وجه باندې رنګ تللی دی، نو دې ته ویل کېږي از نون ایز ګرام پازیټیو او ګرام نیګیټیو بکټیریا. د ګرام نیګیټیو بکټیریا د هغې سیل وال چې کوم دی نو انتهایی تین دی، او د پیپټیډوګلایکین چې کوم لیر دی پکې کم دی، نو که هغې باندې الکوهل واچې د هغې نه بیا رنګ ځي. سیلوال چې کوم د ګرام نیګیټیو بکټیریا دی نو هغه کمپلیکس دی، ځکه د هغې د سیلوال نه بهر طرف ته لایپوپولیسیکراید مالیکول موجود دي، او ګرام نیګیټیو بکټیریا چې کوم دی نو هغه زیات ریزسټنس شو کوي دوایانو ته په نسبت د ګرام پازیټیو بکټیریا. فلاجیلا دا موږ سره د بکټیریا یو هیر لایک سټرکچر دی چې دا بکټیریا استعمالوي د خپل حرکت دپاره، موټیلیټي حرکت ته ویل کېږي. فلاجیلا چې کوم دی نو دا سیلوال پورې انښتې وي، او دا فلاجیلا چې کوم دی نو سرکولر موومنټ کوي، او د هغې په وجه باندې دا بکټیریا سیل ځان طرف ته راکاږي، یعنې فلاجیلا مخکې روان وي او غونډ بکټیریا سیل واپسې روان وي د فلاجیلا د سرکولر موومنټ د وجې نه، دې ته پولینګ ویل کېږي. فلاجیلم چې کوم دی دا موږ سره په درې حصو باندې مشتمل دی، یو دا چې کومه حصه ده دې ته ویل کېږي بیسل پارټ، بیا د دې نه والا دې پورې چې کوم دا حصه ده دې ته ویل کېږي فیلمنټ، او د اخري اینډ والا دا چې کومه حصه ده دې ته ویل کېږي از نون ایز هوک. اوس دا چې کوم فیلمنټ دی او ورسره دې لکه دا فیلمنټ او ورسره دا هوک، نو دا دواړه جوړ دي د رسل کې د فلاجیلین پروټین نه. د فلاجیلا په حساب سره موږ سره د بکټیریا مختلف ټایپس دي. داسې بکټیریا اصل چې فلاجیلا پکې نشته نو ایته ایرټرایکس وایي، داسې بکټیریا اصل چې فلاجیلا یو ده او یو اینډ ته موجوده ده نو ایته مونوټرایکس، داسې بکټیریا اصل چې فلاجیلا پکې ډېرې ګڼې دي او د ګروپ په شکل کې په یو طرف کې موجود دي، یو اینډ ته موجود دي، ایته لوپوټرایکس. داسې بکټیریا اصل چې پای کې فلاجیلا ګڼې دي یا دوه دي، خو یو اینډ ته موجوده ده بل اینډ ته موجوده ده نو هغې ته بیا امپیټرایکس. او داسې بکټیریا سیل چې پای کې فلاجیلا په غونډ باډي باندې ایکوالي ډیسټریبیوټ شوي وي نو هغې ته بیا ویل کېږي پیریټرایکس. اوس دا د بکټیریا سیل ډایګرام دی، دا د بکټیریا سیل چې کوم دی نو د هغې فلاجیلا ده، دې کې دا چې کوم دی در اصل موږ سره پلازمنټ پکې موجود دی یا سرکولر ډي ان اے ده، بل دې کې دا کروموسوم پکې موجود دی چې نیوکلایډ هم ورته ویل کېږي، دا رایبوسوم پکې موجود دی چې هغه پکې پروټین سینتھسس پروسس کوي. دې نه علاوه د دې نه والا تر دې پورې دا غونډ چې کومه دننه تر ته غونډ سټرکچر دی دې ته در اصل ویل کېږي سایټوپلازم. بل چې کوم دې کې دا سټرکچر دی نو دې ته ویل کېږي در اصل سیل ممبرین، او د دې نه بهر طرف ته چې کوم سټرکچر دی ته ویل کېږي سیلوال. په سیلوال باندې بیا چې کوم دی دا موجود دي پیلی پی موجود دي، او د هغې نه علاوه نور مختلف قسم د چې کوم سټرکچر دی اپې موجود دي. پیلی دا موږ سره فیلمنټ سټرکچر دی، فیلمنټ داغه په شکل کې سټرکچر دی چې دا بکټیریا په سیل په سرفیس باندې موجود دي، دا د بکټیریا په حرکت کې موټیلیټي کې مدد نه ورکوي. پیلی چې کوم دی دا د فلاجیلا نه وړی دي، او دا چې کوم پروټین نه جوړ دی ته پیلین پروټین ویل کېږي. پیلی چې کوم دی نو دا موږ سره د بکټیریا د یو بکټیریا بل بکټیریا سره په اټیچمنټ کې مدد ورکوي، او دا د جینیټک میټیریل د ټرانسمیشن کې د یو بکټیریا نه چې بل بکټیریا ته چې کوم جین ځي نو هغه هم د پیلی په ذریعې سره ځي. سیل ممبرین دا موږ سره د سیلوال نه دننه طرف ته موجود دی، دا نری دی، دا ډیلیکیټ نرم ته ویل کېږي، دا فلیکسیبل دی لچکدار دی، او سلیکټیولی پرمیبل دی، یعنې څه څیزونو ته سیل ته دننه اجازت ورکوي او څه څیزونو ته دننه سیل ته اجازت نه ورکوي. د دې کیمیکل کمپوزیشن چې کوم دی د ایوکریاټک د سیل ممبرین په شانتې دی، خو د دې دواړو د ایوکریاټک او د پروکریاټک د لیپټس د یو بل سره بدل دي، یعنې د پروکریاټک چې کوم د سیل ممبرین لیپټ دی هغه د ایوکریاټک د سیل ممبرین د لیپټ نه بدل دي. سیل ممبرین چې کوم دی نو دا موږ سره په بکټیریا سیل کې ټرانسپورټ اف میټیریل کوي،
बैक्टीरिया सेल के कम एनर्जी प्रोडक्शन की दाम पर सेल मेम्ब्रेन बाने कीगी नो द दे वजना द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द यूकैरियोटिक द माइटोकॉन्ड्रिया द मेम्ब्रेन पर शांति रे द बैक्टीरिया सेल कम रिप्लिकेशन प्रोसेस द डीएनए डबल केदल नंबर या क्रोमोसोम नंबर डबल केदल आए के हेल्प कई और द बैक्टीरिया सेल कम डिवीजन दे नो पर आए के हम हेल्प कई दे खास किस्म स्ट्रक्चर पर जरिए सरा चाहे द सेल मेम्ब्रेन में जुड़ी गए थे कि मेसोसोम मेसोसोम दा से स्ट्रक्चर जुड़ी की सेल मेम्ब्रेन बाने पर बैक्टीरिया सेल के पदे के सेल मेम्ब्रेन यो बल सरा एनफोल्डेड पाम ता बदल शी और दे के जो के सेंट्रियोल निश्ता नो द बैक्टीरिया सेल कम डिवीजन सेल डिवीजन दे नागा की विद द हेल्प ऑफ मेसोसोम साइटोप्लाज्म दा सेल मेम्ब्रेन न दन्न तरफ तवी दा यो जेल लाइक मटेरियल दे पदे के दन्न प्रोटीन दे कार्बोहाइड्रेट दे लिपिड दे न्यूक्लिक एसिड दे साल्ट दे और नॉर मुख्तलिफ किस्म ता इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे पाए के आयन के हलशिवी दी दा थिक ते और सेमी ट्रांसपेरेंट ते या शफाफ अगे तो की पाए के राणा और नज़र तीरेगी और चिकम दे के नज़र न तीरेगी लका देवाल वगैरह शो या राणा पके न तीरेगी नागे ता ओपेक या गैर शफाफ हुई और चिदा से स्ट्रक्चर हुई राणा और नज़र पके से तीरेगी से न तीरेगी नागे ता ब्या सेमी ट्रांसपेरेंट हुई दा साइटोप्लाज्म दरअसल मुख जरा सेमी ट्रांसपेरेंट थे दा साइटोप्लाज्म दम लचकदार दे इलास्टिक लचकदार तवे की और दे के मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनली पकी निश्ता यानी माइटोकॉन्ड्रिया शो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो गल्जी बाडी शो दा बैक्टीरिया पसिल के साइटोप्लाज्म की निश्ता दे के दन चिकम द साइटोप्लाज्म के दन तमाम कम मटेरियल दी फ्लूइड पाम के नागे तो की साइटोसाल राइबोसोम्स दा आरएनए और प्रोटीन बाने मुश्तमिल दागा दी बॉडीज दी स्ट्रक्चर दी और दा चिकम दिन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कई और दा स्मॉल साइज की दी द यूकैरियोटिक सेल ना जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन the eukaryotic चिकम जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन दे नागा बदल द प्रोकैरियोटिक जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन दा बैक्टीरिया सेल की या प्रोकैरियोट के सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पकी मौजूद दे और यूकैरियोटिक के लीनियर क्रोमोसोम पकी मौजूद दे बैक्टीरिया सेल के चिकम दिनो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस पकी निश्ता बल्कि दा क्रोमोसोम पे खास किस्म जे की मौजूद दी साइटोप्लाज्म के आगे तो एक न्यूक्लाइड और यूकैरियोटिक सेल के चिकम दिनो यो मेम्ब्रेन बाउंडेड कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद दी चाहे तो एक इज नोन एज अ न्यूक्लियस